السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون صدق الله العظيم. سورة التوبة رحمة ركول سورة التوبة. مشرکین به خپلو کې یو بل سره ویلې کله به چې دی مذاکره شو خبره به شو ویل به چې مړه مونږ خو مسجد حرم کې چې دی خلکو ته اوبه ورکوو د هغې چې دی خدمت کوو د هغې چې دی دیکبال کوو او اخوا ته نبي علیه الصلاة والسلام او د هغه ملګري وي نه خپل ولي او نه څه داسې هغه شته دی نه چې دی حاجیانو وجیانو ته اوبه ورکوي نه د بیت حرام مسجد حرام خدمت کوي بیت الله شریف او زمون په خدایانو باندې انکار هم کوي نو مونږ زیات خدمتګاران نو مونږ په حق یو که هغه په حق یو. الله رب العزت فرمایي چې نه هغې تردید په دې رکوع کې وفرمایي چې داسې نه ده اصل په الله رب العزت باندې ایمان راوړل دي او الله وحده لا شریک ګڼل دي د هغې نه وروسته دا خبرې اوس یو سړی دی کافر نه به څه چې دی د جومات خدمت وکړي هغه د جومات خدمت سره کولی نه شي بېدینه سړی چې دی څنګه د دیندارۍ یعنې مطلب د دین هغه عمارت او د دین ستون ودرولی شي نه شي ودرولی. د دې د وجې نه چې دی فقها کرام فرمایي چې د مسجد متولي به غیر مسلمه نه جوړي چې غیر مسلمه ستا د مسجد متولي او مشر وي هغه چېرته پیسې میسې درته درکړي پکې لګولی شي نور چې دی د هغه به چې دی د جومات مشر به نه جوړی او د مسجد او د مدرسې مشر به غیر مسلم او کافر او دغه خلک به نه جوړی ولې هغه د دې اهل نه دی هغه د دې اهلیت نه لري دا کولی نه شي نو ځکه الله رب العزت چې د هغې تردید وفرمایي ما کان للمشرکین ندی مناسب د مشرکینو دپاره ان یعمروا مساجد الله چې هغې جوړ کي او تعمیر کی عبادت خانی د الله جل جلاله ان یعمروا چې تعمیر کی مساجد الله مسجدونه د الله جل جلاله یعنی آباد کی یعمروا په معنا د څه آبادولو سره ان یعمروا چې آباد کی مساجد الله مسجدونه د الله جل جلاله شاهدین علی انفسهم دی گواهان دی علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې بالکفر په کفر سره کفر کړی نو په خپل کفر په سبب باندې په خپل ځان باندې شاهد دي چې موږ د دې اهل نه یو که یو سړی د دې وي کافر چوټه تاله پته لګي چې دی کافر دی نو دی به څنګه د اسلام کار وکړه یو سړی چې دی مسلمان دی نو چوټه تا ته دی پته لګي چې دی به څنګه د کفر کار وکړه ځکه الله رب العزت فرمایي شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم اولئک دا کسان چې دي حبطت اعمالهم ضایع دي اعمال دي وفي النار او په اور کې هم خالدون دي همیشه به وي نو همیشګۍ والا اور چې دی د کافر دپاره چې دی تیار شوی دی چې هغه سړی چې په حالت د کفر باندې څه شوي خاتمه شوي مسلمان به چې دی د هغه نه راوځي د جهنم نه یو وخت انما یعمر مساجد الله دا خو چې دی نه اهل خلکو ذکر وشو چې نه اهل خلک او کافران خلک چې دی هغه مساجد نشي آبادولی که دی دعوهګیر هم دي دا دعوه باطله ده اوس الله جل جلاله چې دی د هغې اهل ښیي چې اهل څوک دي څوک چې دی د الله عبادت خانې قایمولی شي او جوړولی شي انما بېشکه یعمر مساجد الله آبادوي مسجدونه د الله جل جلاله من آمن بالله والیوم الاخر هغه خلک چې ایمان راوړي په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې او دا ګوره دا صفت چې چا کې زیات او په کثرت سره موندلی شي که نه ته به ګوره به په مسجد کې ناست دي د دې د وجې نه آقای مدني صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې مساجدو ته ډېر ځي که نه وایي نو د هغه د ایمان ګواهي ورکوي چې دا سړی ایماندار دی
او بل دې کې راځي چې څوک په تیارو کې منځونو ته ځي نو هغه ته چې دی د هغه ته د پوره نور چې دی هغه زیری ورکوي چې د دپاره به د قیامت په ورځ یو نور وي یا پړکي په تپه تیاره کې به یو حال په ورځ د قیامت باندې داسې هم راځي چې دا خلک به چې دی په تیاره کې شي نو ده ته به دا خپله د ایمان رڼا څه ورکوي فایده ورکوي دا د عبادت رڼا به ورته فایده ورکوي الله رب العزت فرمایي من آمن بالله څوک چې ایمان وروړي په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې واقام الصلاة او قایموي لمونځونه لره وآت الزکات ورکوي زکاتونه لره ورکوي زکات لره ولم یخش الا الله او نه یریږي ولم یخشا او نه یریږي الا الله مگر د یو الله جل جلاله نه چې څوک د الله نه یریږي هماغه د الله کورونه آبادوي او چې څوک الله نه یریږي نو هغه چې دی باغي وي نو باغي سړی چېرته د الله د عبادت خانه چې کومه دی دا د عاجزۍ ځای دی دلته کې چې څوک د الله نه یریږي عاجزه خلک به د الله نه چې کوم خلک عاجزه وي او الله نه یریږي هغه به الله ته راځي او الله ته به چې دی خپل حاجتونه پیش کوي چې کوم باغي هغه د هغه کور کې بیا څه کوي ځکه الله ولم یخش الا الله فعسى اولئک فعسى قریب ده اولئک دا کسان چې دی ان یکونو چې شي من المهتدین د هدایت یافتانه وصلی الله جل جلاله مشرکین ته فرمایي چې اجعلتم سقایت الحاج آیا دی ګرځولې دی سقایت الحاج سکول حاجانو ته اوبه خیال هم راغلی آیا تاسو ګرځوئ حاجانو ته اوبه ورکول معنی دا ده اجعلتم آیا تاسو ګرځولې دي سقایت الحاج اوبه ورکول حاجانو ته وعمارة المسجد الحرامي او آبادول تعمیر کول مسجد الحرام د مسجد حرام کمن پشان دا چا آمن بالله والیوم الاخر چې هغه ایمان وروړي په الله باندې والیوم الاخر او ورځ د آخرت باندې لا یستوون دا برابر نه دي وجاهد فی سبیل الله او جهاد کې په لار د الله تعالی کې لا یستوون دا برابر نه دي دا چرته برابر کېږي خیال دی چرته چې دی ایمان بالله ایمان بالرسول ایمان بالآخرت او جهاد کول دا شی نو چرته چې په مسجدونو آبادول دا شی دا سری دا برابر نه دي بلکې چې هغه خلک چې هغه جهاد کوي او هغه چې په الله باندې او آخرت باندې ایمان وروړي نو دغه چې دی هغه څه دی دا ډېر زیات بهتر دي بعضی روایاتو کې راځي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یا داسې نور صحابه کرام په دې کې سره اختلاف کې شو چې مسجد حرام کې خدمت کول به ډېر ښه که جهاد کول به ډېر افضل وي خیال راغلی په دې کې سره تیرو بیرو وتل الله جل جلاله دا آیات مبارکه څه نازل کړ پکې یو صحابي غالبا عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې چوپ شئ منبر رسول سره چغې مه وهئ خبر ډېر تیزی مه کوئ خیال راغلی اوس به آقای مدني صلی الله علیه وسلم راشي تپوس ته وکړو چې الله جل جلاله خیال راغلی چې مساجد آبادول دا ځان له یو نیک کار دی خو ایمان بالله ایمان بالآخرت او جهاد خو جهاد دی داسې پښتو کې ځان نه چې صادر ته وکړو ذکرونه کول دا فارسی د مزه ورکوي او دا چې دشمن سره بر سره بیکار کنه او بیا له مزه کوي دا غي بیا مزه ده او دا غي بیا ثوابونه دي هغه ته چې دا شیونه نه رسیږي دا زموږ صادر مادر توشوي او ذکرونه دا خو د بزدلو خلکو کار دی او دا دشمن له سر ککره ماتول دا چې دی زبردست خلکو کار الله دې موږ ما خلکو کې شمار کی او رب کریم دې موږ ته توفیق را نصیب کړي جهاد کولو او پاره کې د شهادت الله دې موږ ته د شهادت مرګ راکړي ما خاصه راځي موږ دې لګ مړ شو اورکه مړ شو حواله سي مړ شو تاسو واستاسو چې دې نه کوم مړ شي موږ ټول زو لاران چې قریبي کنه او ټول زی موږ باندې دا لو برا روانه ده نشرا روانه خو دې بیا خبر کوا چې الله د فخر او د مرګ را درکې چې تا ته سرخروي مترا ناراضي وي لا یستوون عند الله ندی برابر عند الله پنځ د الله جل جلاله باندې والله الله جل جلاله لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کې قوم ظالم تا
الذين کسان آمنو چې ایمان وروړی دی وهاجروا او هجرت کړی دی وجاهدوا او جهاد کړی دی فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې اعظموا باموالهم په خپلو مالونو باندې او انفسهم او د خپلو ځانونو باندې چانه هجرت کړی دی جهاد کړی دی نو هجرت ځان له یو مشقت سیز دی جهاد ځان له یو مشقت سیز دی او بیا چې د خپل مالونو خپل ځانونه د الله په لار کې قربان کړي دي نو د دې لپاره لوی اجرونه دي اعظم درجه عند الله لوی درجه دي د دې لپاره عند الله پنځ د الله جل جلاله باندې اولئک هم الفائزون هم دا کسان دي کامیاب دا کسان چې لوړ مرتبه والا دي او کامیاب دي د دې د وجه نه چې صحابه کرام کله به زخمی شو او وبلګېدو په جنګ کې نو داسې فزت ورب الکعبه کامیاب شوم په رب د کعبې مې قسم مونږ خو چې یو برلاندې شروع کړو بیا چې دی یریږو اول خو یریږو بیا چې دغه شو چې بل لګي زه بس مړ شو دی خو داسې نه دی هغې به ویل فزت ورب الکعبه کامیاب شوم په رب د کعبې مې قسم وي الله رب العزت فرمایي یبشرهم زیری ورکوي دیتا ربهم رب د دی برحمت منه پر رحمت منه دا د طرفنا ورضوان او د رضامندۍ خپلې الله رب العزت دغه خلکو ته چې دی د رحمت او د رضامندۍ زیری ورکوي وجنات او جنتونه لهم فيها د دې لپاره وی فيها پدې کې نعیم مقیم نعمتونه دایمي همیشګي والا قائم وي دي پوری چې جنت می خپل زمي او نعمتونه دایمي نه بیا څه کوي نه پوز دا واډه د کډیرم خدا خلک وینه مړ ځان له چرته سیستمو کده سولر والا چې دایمي وی لګو دغه چې پرمننت چې دی بجلی 24 غنټې دا خو چې 2 غنټې وی 3 غنټې نه او چې بجلی راشي پکې یو 10 منټه تیر شي خلک مړه بس بیا روانه ده نو خپه وی پی حالانکه چې 50 منټه پاتې وي او سوي هو بیا روانه ده هر بعض ټیم داسې انسان ضروري شي چې څنګه آرام شي مړه وی لا به سترګې اخوا دی خوا کړي دي نه بدتلی وي الله رب العزت فرمایي چې دا جنت به وي د دې لپاره او په دې کې چې کوم نعمتونه دي دا نعیم مقیم همیشه به لپاره وي لهم د دې لپاره وی فيها پدې کې نعیم مقیم نعمتونه د دائم او دائمه او همیشګي والا خالدین فيها همیشه به دې پدې کې ابدا د خالدین لپاره چې تاکید دی خالدین فيها ابدا دی به همیشه پدې کې ان الله عنده ان الله یقینا الله جل جلاله عنده دا غسری اجر عظیم اجر الوی دی خدای سره د دینم لوی اجرونه دي او د دینم خسته لوی بدلی دي او داسې بدلی دي ورسره چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر فی قلب بشر نسترګو لیدلې دي نه چې د غوګونو اورېدلې دي د هغې تذکیرې چې څوک راغلي ورته خلکو تذکیرې کړي خیال مرانګي او نه چېرته د یو بشر په یو د سړي په چې دی په زړه کې د هغې خیال تیر شوی دی ځکه خیال د هغه څیز راځي چې هغه چې دی یو چا لیدلی وي یو چا یې نقشه پېژني دا خو داسې اعلی او بالا نعمتونه چې د هغې خو نقشه هم سړی نشي پېښ کولی چې داسې داسې جنت دی دومره طول دی دومره عرض دی سړی عقل نه مبار شي د تصوراتو نه مبار شي ان الله عنده اجر عظیم یا ایها الذین ایها کسانو آمنو چې تاسو ایمان وروړئ لا تتخذوا تاسو ونیسئ آباءکم پلاران خپل و اخوانکم او خپل رونه اولیان په دوستۍ سره ان استحب الكفر على الايمان ان استحب الكفر کچر تاریخ خو خی کفر لرا على الايمان په ایمان باندې استاجد پلارم وي استارورم وي خو چې کفر لرا خګنی او ایمان لرا بدن دا سره په دوستۍ منیسا کنه نه ولو که چې د قریبي رشتہ دار دی د مور او پلار راوړې دی او پلار دی په تا باندې چې دی لوی اجرون هغه لري او ته بیا هم چې دا هغه مرسته به نه کوي او په دوستۍ سره به نه نیسي ولې دا د الله دشمن دی او د الله دشمن څوک په دوستۍ سره نه نیسي نو ځکه الله رب العزت فرمایي استحب الکفر
لدې د وجه نه چې د چا نظریات خراب کړه نو کوشش کول وکړ چې خپل خپلوان هم داسې په ډډه باندې یو په ډډه کېدل یو حسن سلوک دی. حسن سلوک چې دا تاسو چې د دې اسلام چې درته د دې ممانعت نه کوي هغه به کافر سره هم کې حسن سلوک سیز وسور لګلې تکلیف کی تکلیف تی نه لري کړي خیال دی جی په اخلاق سره ور سره پیش راتل او نور چې دی هغه سره د زړه خبرې شیر کول یا چې دی د دیندارۍ خبرې هغه کول ور سره شیر کول د دین مسلې ور سره شیر کول دا ور سره نه کوي ولی د استادین ته نقصان نه رسي سړي خیال دی جی نو داسې انډیوالي به ور سره نه کوي چې سبا استادین ته نقصان رسي ستا ایمان ته نقصان رسي فهم دی الله رب العزت فرمایي یا ومن يتولهم منكم ومن يتولهم او چا چې دوستي وکا منکم ستاسو نه اولئک پزدا کسان چې دي هم الظالمون هم دي ظالمان دي ول ورته پیغمبره ان کان اباؤکم که چیرته وي ستاسو پلاران و ابناؤکم او زامن ستاسو و اخوانکم او رون ستاسو و ازواجکم او بیبیان ستاسو و عشیرتکم او ستاسو کمبا یعنی ستاسو خاندان و عشیرتکم او خاندان ستاسو و اموالون اقترفتموها و اموالون او مالون ستاسو نقترفتموها چې تاسو ګټلی وي هغې لره و تجارتون او تجارت ستاسو تخشون کسادها چې تاسو یریږئ د هغې د نقصان نه و مساکن ترضونها او کورونه ستاسو هغه ترضونها چې تاسو یې خوښوئ تاسو چې دی په هغې کې استوب نه خوښوئ احب الیکم احب زیاد محبوب وي الیکم تاسو ته من الله ورسوله د الله جل جلاله نه ورسوله او د هغه د رسول نه و جهاد فی سبیله او جهاد کول فی سبیله په لار د الله تعالی کې په لار د هغه کې که دغه څیزونه تاسو د الله او د رسول او د جهاد فی سبیل الله نه منې کوي که نه بس دا نقصان دی ستاسو او بیا د دې په د دغې نقصان په بابت کې او د دغې وایلیشن اف رولز په بابت کې چې دی د الله جل جلاله د عذاب انتظار کول که په دنیا کې شو که په آخرت کې درته ځکه چې ته د دنیا مال و متاع دا ټول چې څومره ذکر شو ابتدا کې دا ټول د دنیا مال و متاع ده دا د الله او د رسول نه چې دی غوره ګڼي او د الله د دین نه غوره ګڼي نو چې الله د دین نه غوره وګڼل نو صحیح ده چې یو پاک او یو حلال څیز دی دا ټول څیزونه خیال راغلی خو چې د الله د دین نه دی غوره وګڼل بس دا ستا دپاره وبال دی او نقصان دی او تاوان دی نو ځکه الله رب العزت فرمایي فتربصوا پس تاسو انتظار کوئ حتی یأتی الله تر دې پورې چې الله جل جلاله راولي بامره په خپل حکم سره خلکو ته الله جل جلاله عذاب ورکړي والله الله جل جلاله لا يهدي هدایت نه کوي قوم الفاسقین قوم نافرمانه ته الله جل جلاله نافرمانه قوم ته هدایت نه کوي واخر دعوانا الحمد لله